د حلقه پی کې 25 په تحصیل مندن سید کلینا وګي کې ګڼ شمېر کسان د حاجی محمد عرف حاجی په قیادت کې د مختلفو پارټو مستفی شو او په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړ. د شمولیتي تقریب مشر میلما د انیټن سابق امیدوار و ضلعي سینیئر نائب صدر کامران خان وو. په تقریب کې سید انور حسین باچا او محمد زرین نه علاوه مقامی خلکو ګډون کړو. کامران خان او انور حسین باچا نوې شامل شوي کسانو ته د پارټۍ ټوپۍ په سر کړې او ورته د چیرمن عمران خان په قافله کې په شمولیت هرکلی وې. تقریب ته د خطاب په وخت سابق امیدوار انیټن کامران خان وې چې د روزانه په بنیاد په تحریک انصاف کې د شمولیتونو ثابته شوی چې عوام د چیرمن عمران خان ملګری دی او یو ځل بیا عمران خان د ملک وزیر اعظم جوړول غواړي. کامران خان وې چې عوام د کرپ ټولې نه مایوسه شوي چې 15 کال پاکستان په دواړه لاس لوټلی او د غریب اولس د پاره څه هم نه دی کړی. هغوی وویل چې عمران خان د غریب اولس لیډر دی او د خپل غریب اولس د پاره د صحت انصاف کارت په شان منصوبې شروع کړي چې پرې د غریبو خلکو په بهترینو هسپتالونو کې علاج کیږي. تقریب ته د خطاب په وخت سید انور حسین باچا وویل چې موږ له الله په بونیر کې د کامران خان په شکل کې عمران خان راکړی څوک چې منوان د چیرمن عمران خان فویجن روان دی. هغوی وویل کو الله کامران خان له کامیابی ورکړه نو د بونیر ضلع به د ترقۍ او خوشحالۍ په لور روانه کړي. زه د خپل ترو د هغوی د خاندان د هغوی د ملګرو د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې هغوی په پاکستان تحریک انصاف کې د عمران خان د سوچ سره او د ضلع بونیر د قیادت سره د اعتماد اعلان وکړو. نو یقینا چې دا د ستاینې وړ دي او الله تعالی دې چېرته په دوی سخته نه راولي چې دا کوم امتحان تاسو پاس کو تاسو ماته وښوه نو که د چنار له کور سر پکې قربانېږي نو انشاءالله ستاسو سره به اوږه په اوږه باندې ولاړې تاسو زما عزتمندو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان تحریک انصاف د ضلع بونیر ګډ جوړ شوی دی او د هغې ژوندی ثبوت دا دی چې کله په دې خاوره باندې امتحان اخیستی شوی دی او ووټ راغلی دی پاکستان تحریک انصاف په باري اکثریت باندې ګټلې ده او مقابلې کړي. په 2018 کې هم تاسو د بونیر د غیرتمند خاورې زمونږ د مشرانو له ووټ ورکړی او بالخصوص په هغې کې زمونږ منسټر CNW چې هغه زمونږ د دې بونیر اوس فخر دی هغه منتخب شو. ورسره زمونږ ورور ډیډک چیرمن فارجیان باچا چې د ځوانانو سرلښکر دی هغه شو. بدقسمتي دا راله چې دا حلقه په مقابله کې لږه شاته راله خو انشاءالله تعالی دا زه تاسو له باور در کوم چې دا کم کوششونه شروع دي دا کم جدوجہد شروع دی او د عمران خان صاحب دا بیانیه کم وره درته رسي او بلدیات الیکشن کم ریزلټ دغه خلکو ته ښوولی دی چې کم زمونږ اپوزیشن پارټۍ وي د PDM په شکل کې نو دا تاسو له یقین دهاني در کوم چې را روان الیکشن عمران خان صاحب کله مو ووایي مونږ ته چې میدان ته شئ او الیکشن کمیشن اعلان وکړو نو په بونیر کې به انشاءالله تعالی په هر یو حلقه باندې د پاکستان تحریک انصاف جنډه چې دغه لهراویږي او انشاءالله موږ به کامیاب وکړو. زما عزتمندو تاسو راشئ هغه حلقې وګورئ چې زمونږ دور حکومت دی زمونږ د ریاض خان حلقه او د فارجیان باچا حلقه چې دی هغه رول ماډل جوړ شوي دي او زه چونکې ستاسو کشر یم ستاسو اولاد یم ستاسو بچی یم او زمونږ خاندان او ستاسو مشرانو زمونږ چې کوم کردار ادا کړی په دې خاوره باندې کومه رشته پاللې ده هغه د چا نه پټه پناه نه ده او انشاءالله تعالی چې زمونږ مشرانو کوم نقش قدم روان کړی دی نو دغه شان به مونږ د نوجوانان مخ په وړاندې ځو او د کردار سیاست په ادا کوو کوم چې په کردار باندې
کوم چې د عوامو د جدوجہد دپاره کوم چې د عوامو د پرمختګ دپاره کوم چې د عوامو د خدمت دپاره کوم چې د غریب د درد د فریاد د اورېدو دپاره او کوم چې د بنیر د ترقۍ دپاره نو انشاءالله تعالی چې موږ به شپه ورځ دغه شان یو کو ګوټ په ګوټ باندې د عمران خان دا میسج چې دی دا به ټول بنیر ته رسو انشاءالله تعالی د شمولیتونو دا سلسله چې دا به نه رکولو والا سلسلې او د الیکشن د ورځې پورې به انشاءالله تعالی تاسو دا وعده ده چې دا شمولیتونه به کوئ که نه انشاءالله دا مې تمه ده چې موږ سهار د خودخیل نه شروع ده موږ په پی کے 21 کې افتتاحي پروګرام و د هغې نه بعد زموږ په خودخیل کې پروګرام و نن الحمدلله په چمله کې پروګرام دی سبا خیری الحمدلله د منسټر سی این ډبلیو ریاض خان پالکه کې 2 شمولیتونه دي دا د شمولیتونو سلسله د عمران خان د ویژن سره د هغه د سوچ سره د هغه د نظریې سره روانه شوې ده او هغه شعور پیدا کړی دی په عوام کې هغه داسې قائد راغلی دی پاکستان داسې واحد لیډر راغلی دی چې د قائد اعظم محمد علي جناح نه بعد پاکستان ته نه و میلاو شوی او یقینا تاسو وګورئ زموږ دا مشران هم ویني زموږ دا نوجوانان هم ویني چې نن تاسو د غریب په جیب کې وګورئ سیاحت کارت پروت دی څنګه چې زما رور خبره وکړه زما مشر خبره وکړه سیاحت کارت په حواله په دې تېر وخت کې ما سرجري کړې وه او دا زه په هر پروګرام کې وایم او دا مې خواهش دی چې د بنیر دا 12 لکه آبادي چې دی د زه د آواز ورسوم چې کله زما اپریشن وشو او هلته زموږ سره 400 کسان وو د هغوی اپریشن وشو د هغې مشر چې کله په هوش کې راغی نو موږ ته یې وی چې ټول نه لومبۍ چې کور ته ورسېده پاکستان تحریک انصاف جنډه به زما په کور باندې ولګوئ ځکه چې 80 لکه روپۍ ماله په سیاحت کارت باندې عمران خان اپریشن وکړو او زموږ 80 لکه روپۍ موږ ته بچت پاتې شو نیشنل پارټۍ نه موږ دا دومره دور چې دی موږ په نیشنل پارټۍ کې تیر کو موږ خو حکمرانۍ لیدلي دي موږ خو حکومتونه لیدلي دي خو موږ داسې حکومت نه دی لیدلی چې په سیاحت کارت باندې د غریب نه والا د مالداره پورې د هر سړي سره په جیب کې دا کارت پروت دی او چې کوم هسپتال ته ځي الحمدلله مفت علاج ورته کېږي زما عزتمندو تاسو دې ته وګورئ چې کوم تعلیم مالدار په زرګونو روپۍ فیس دلته پرایویټ سکول کې ورکوي او غریب د برداشت نه دی نن الحمدلله عمران خان هغوی ته هغه کتابونه کوم چې په پرایویټ انسټیټیوټ کې دي هغه په سرکاري سکولونو کې مهیا کړي دي او هغه کتاب چې کوم په پرایویټ سکول کې د مالدار بچي وي هغه د غریب بچي الحمدلله نن د سرکاري سکول کې هغه سبق وي زما عزتمندو دې ته سوچ پکار دی دا بدلون راوستی دي دا بدلون مو تاسو موږ راولو په دې بنیر په دې خاوره باندې او زه خو غیر منتخب ممبر یم او دا بیم کوشش و چې یاره دا هلکه چې ده دا زموږ محرومه پاتې شوې وه زه یو ځل بیا د دې خپلو 2 ورونو د زړه د کومې شکریه ادا کوم چې هغه زموږ د ریاض خان په شکل کې دی د فارجیان باچا په شکل کې دی چې د وزیر اعلی صاحب سره مونږ کېناستو او مونږ ورته ووایو چې زموږ دا هلکه چې ده دا میراته ده د 15 کالو نه حکمراني را روانه ده خلک غلامۍ ته ناست دی خلک محرومو ته ناست دی د خلکو ځای په ځای باندې د اوبو مسایل دي د روډونو مسایل دي د هسپتالونو مسایل دي سکولونه جوړ شوي د ټیچرانو مسایل دي د دې لپاره د خدای لپاره زموږ سره ملګرتیا وکړه او الحمدلله چې ستاسو دعاګانې وي او زموږ سره زموږ ممبران صاحبان ناسو 1 ارب روپۍ چې دي الحمدلله موږ له سی ایم صاحب فنډ راکړی دی چې په هغې کې ستاسو د هر یو تحصیل چې دی 14 کروړه روپۍ ټنډرې لګېدلي دي او انشاءالله کارونه به ډېر زر ستاسو په دې خاوره باندې روان په خودخیل کې کار روان دی په مازو کې کار روان دی خو صرف په چمله کې نو روان چې په دې کې کمیټي نه وه جوړه شوې په 22 تاریخ ستاسو بل ټنډر شوی دی چې هغه د اوبو په مد کې دی هغه د روډونو په مد کې دی د پی سی سی روډونو په مد کې دی تاسو دغه کمیټي به کېنئ کامران به نه راځي بل به نه راځي بل به نه راځي دا ستاسو حق دی دا ستاسو فیصلې دي او ور په ور در په در باندې به ګرځئ چې کوم ملګري زموږ محرومه پاتې دي هغې ټولو له به دغه کارونه که هغه د اوبو په شکل کې دي که هغه د روډونو په شکل کې دي نو دا واک اختیار به ستاسو د دې خاورې انشاءالله تعالی او تاسو به دغې خاورې له دغه خدمتونه وړئ چې سبا خیري په کمپین کې ګرځئ چې ستاسو د کمپین ضرورت هم رانه شي چې هر سړی وي په هر یو کوڅه کې یو اواز وي چې عمران خان او عمران خان انشاءالله یو ځل بیا ستاسو زړه کومې شکریه ادا کوم ستاسو دې جذبې ته سلام پیش کوم
او معذرت سره چونکې زمونږ د پارټۍ ډېر مشران چې دي هغه نه دي خبر د میډیا په وساطت د هغې نه معذرت غواړم چې په ډېر شارټ نوټس باندې زمونږ تره ډېر بهترین پروګرام ارینج کړی دی انشاءالله تعالی هغوی به هم په نورو پروګرامونو کې راځي کنونشن یې به کوو پروګرامونه به کوو شمولیتونه به کوو خو چونکې تاسو خبر شوي نه نو تاسو ته ټلیفون نه دی راغلی نو هغې زه معذرت غواړم او انشاءالله دا ستاسو نه تمه او توقع ساتم چې تاسو به د نن نه خپل جدوجہد شروع کوئ د شملې دا خاوره چې دا به د پی ټي آی ګډ جوړوئ د پاکستان تحریک انصاف د سوچ سره به یو کوئ د پاکستان د تحریک انصاف د لیډرشپ سره به یو کوئ او ور په ور در په در باندې به ګرځئ او د پاکستان تحریک انصاف ته ووټ تیاري به د نن نه کوئ نو انشاءالله دا به کوئ ځکه چې هغه یاره خو تاسو ښوولې ده د ووټ هغه یاره خو تاسو ښوولې ده وفاق پی ڈی ایم حکومت اعلانوں کو وی صوبہ مات کا پنجاب مات کا کے پی کے مات کا پنجاب مات کا وی چې الیکشنوں کو چې پته خو لګي چې کله ورځ د ماتې دور رااله لاغوی پیلاړو های کورټ ته او چې های کورټ ته پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله وکړه نو لاړو په سپریم کورټ ته هغوی ته خپل ځان معلوم دی چې موږ په اوبو کې ډوب شوي یو چې ووټ راځي نو پاکستان تحریک انصاف په راځي او دا مې تمه ده دا مې امید دی چې انشاءالله تعالی د چغرزو د سر نه واله د کړه پورې د سرې تاڼې پورې چې کومه پیټۍ کولاویږي نو اواز به صرف یو راځي چې عمران خان وګټله بیټ وګټله او تحریک انصاف وګټله ډېره شکریه الله تعالی دې ستاسو د عزت ستاسو د محبت دا قائمه دائم لري او دا په کومه کشته کې چې موږ سوار شوي یو کوم سفر چې موږ روان کړی دی الله تعالی دې دا په خیر سره په برکت سره کامیابی طرف ته ورسي او انشاءالله چې زموږ په لایق څه راځي زموږ د مشرانو لایق څه راځي نو زموږ ځان زموږ مال زموږ جان په تاسو باندې قربان او انشاءالله ستاسو سره به ورځ په ورځ باندې دلته په دې خاوره باندې خدمت کوو د پاکستان تحریک انصاف پارټي چې دا پروموټ کړو دې طرف ته به ډېره مهرباني ډېره شکریه د خپل طرفه اجي او داغه خاندان ته په پاکستان تحریک انصاف کې په شمولیت باندې مبارکي ورکوم او ان شاء الله دا ولا باور ورکوم چې د په داسې پارټۍ کې په داسې کو دا کې کاروان کې د ځان شامل کو چې دا د پاکستان حقيقي او داسې لیډر دی چې هغه په دې ملک باندې مین دی د دې ملک خیرخواه دی که تاسو وکاته نو 2014 پارټۍ لیډران ټول چې په پاکستان کې څه لیډران یې ټول ورته یو شوي دي ولې ورته یو شوي دي خدا یو مخلص یو ایماندار لیډر دی الله پاک زموږ د ملک باندې او دویمه خوشخبری دویم د خوشحالۍ خبره زموږ داره چې څنګه زما د کشر وي نوجوان قیادت هر څه دغه په ځوانۍ ما ابرز ما یو ځای کې ویلو چې پوخا به بوډاګانو یو دغه ماته اورېدی وي چې نیستي ځوانان نیستي سره پرځول کوي نو دا د دې کامران خان کار دی دا به انشاءالله د دې نیستۍ زموږ د نیش نیمګړي چې کوم دي په دې حلقه کې د دې سره به انشاءالله دې پرځول کوي او الله پاک دې ولا ګټه ورکړي او ګټه به څنګه کېږي زموږ ستاسو او زه خو دا خو په فخر سره وایم چې د ناوګۍ خاوره چې ده په تیر الیکشن کې سید منبر باچاله چې کوم ووټ ورکړی ریکارډي ووټ یې ولا ورکړی په هغې کې ډېر حصه د دې لاډوان او د دې سید درونو د چې 3.5 څه کم 400 ووټونه یې ولا په یو ځای باندې سید منبر باچاله ورکړي هغه هم د بیټ نشان وکړ انشاءالله دې ځله چې د بیټ نشان چاته مو دغه شي په قومي اسمبلی کې خو زموږ د الله نه دا تمه ده او الله ته سوال دی چې یاره دا کامران خان ته را ټیکټ میلو شي او دویم صوبایي ټیکټ زمونږ پی کې 25 چې دی اوسه دې کې چې چاته هم ټیکټ میلو شو او بیټې نشان ورته ته زما دا درخواست دی چې دې ځل ښه پیمان ځکه چې دا نیش نیمګړي چې دي اخوا حلقو کې کارونه وشو فخر باچا او زمونږ صدر صاحب چې دی ریاض خان اوس منسټر دی هغوی کارونه وکړو ولې کارونه وکړو خو ممبرانو خپلو حلقو له وکړو زمونږ دا حلقه ولې محرومه ده په دغې وجې باندې محرومه ده چې د بدقسمتۍ نه زمونږ کبیر خان ونه شو بیا زمونږ دویمه بدقسمتي دا وشوه چې منبر باچا د تحصیل ناظمۍ کې پاتې شو که چېرې هغه وی یو نر سړی و دومره د صوبایي اسمبلۍ عمره کار به یې کړی خو زمونږ خپل بدقسمتي وه خپلو د طرفه او د خپل خاندان ټول خاندان د طرفه د خپل ټولې برادرۍ د طرفه دې ټولو ته هرکلی وم او زه انشاءالله تعالی موږ ټول خاندان څومره زموږ دی موږ ټول انشاءالله د نن نه په لچدین په دې پی ټي آی کې د دې سره خپل دغه کړلی شمولیت کوو او انشاءالله تعالی چې زموږ مناسب څومره دغه لږ یې که ډېر یې که د شپې یې که د ورځې یې که د ستړې کې د دمې موږ به خپل انشاءالله چې دی نو موږ به چې څومره موږ باندې دې زور راولي حق راولي نو موږ به خپله طرف هغه کې انشاءالله کومک دې سره کوو او زه د ټولو شکرګزار یم چې تاسو ټول په دې لنډ وخت کې راغلئ والسلام